تکبیر د نارو کې خوان دا دی چې انسان کې وا ولوله او جذبه چې نعره رسالت نعره حیدری څلورم امام نه یو کس پوښتنه کوي مولا څه وجه دی چې تاسو د یو ټکی ډېر استعمالوئ ستړي کېږو یا نه بار بار یایو نحنو افضل نحنو افضل نحنو افضل افضل مویو ټولو نه اوچاتې هستې مویو ټولو نه افضل ترینې هستې مویو مولا دا ویلې بار بار یایو چې ټولو نه افضل مویو معیار د فضیلت شي شی دی مولا دغنی ملک پوی کا د فضیلت د برتره معیار لگرتا وخیا اتلورم امام جملہ دے ضائع نکی امام ورتے ایچ یتمنى کل احد ان یکون مننا ولا نتمنى ان نکون من احد امام دسے ورتے ایچ آپ روی یاد وسطا ټول کائنات تمنا کئی چمو اہل بیتو نوے کوش کی آدم تمنا کئی چو کوش کی اہل بیتو نوے نوح تمنا کئی چو کاش کی اہل بیتو نوے ابراہیم تمنا کئی چو کاش کی اہل بیتو نوے موسیٰ تمنا کئی چو کاش کی اہل بیتو نوے عیسیٰ تمنا کئی چو کاش کی اہل بیتو نوے جبرائیل تمنا کئی سلسائیل تمنا کئی اسرائیل تمنا کئی میکائیل تمنا کئی ټول کائنات دا تمنا لری چو کاش کی مو اہل بیتو نہ حساب شوی وے مولا دورتے خو مو چیتا تمنا نہ دے کڑی چو مو دوئی نہ وے ٹولا زمانہ تمنا کئی سو کاش کے زالی وے نوح تمنا کئی سو کاش کے زالی وے ابراہیم تمنا کئی سو کاش کے زالی وے آدم تمنا کئی سو کاش کے زالی وے موسیٰ تمنا کئی سو کاش کے زالی وے عیسیٰ تمنا کئی سو کاش کے زالی وے میکائیلو جبرائیلو سلسائیلو ٹولے فرشتے ٹول کائنات ٹولا زمانہ تمنا کئی سو کاش کے زالی وے خو علی کلا دا تمنا نہ دے کڑی علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں ان کے بیٹوں کے مطالعے کیا پوچھتے ہوئے جن کے سواری خود رسول بنتے ہیں ویلے ټولا زمانہ تمنا نو کی زکاش کی زالی وے ایدی واجد توخیم چونکہ خود پروردگار علام چکل علی لدل دے آغاوی لتز علیم یا علی نعرائی دا جذبے سا والا گوالا خود جواب جذبے سا منویر کرلو نعرائی حیدری علی نما د گرمائش نما دے علی نما د حرارات نما دے علی نما سکل خلی تو کہ حرارات رو ولی لذا مسم واجنا ہم علی نمی ضرورت دیر دے چور حرارات و جذبہ در کی زیادہ شی تو دا سرد ونشی انشاءاللہ کسا زبیدی یو بل روس رحم دتارس کم قرآن روس رحم فضیلات سمع عیار دے سرگی وقت مادغی نکتی تا قرآن رو سرا فضیلت معیار چه ده قرآن فضیلت سالور معیارات خیلی دی قرآن مجید کی سالور آئی دی قرآن مجید کی چاہل کی ده فضیلت ده برتره معیار خیل شوه ده یو معیار ده فضیلت علم ده قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا عالم و جاہل برابر کی دائشی نشی کے دائی یو علم دا برترے آغا چیشے دے علم دے علم دا برترے و دا فضیلت معیار دے جاہل و عالم سارا برابر خدای نشی لے دائی برابری نشی لے دائی خوکا جاہل مخ کی ویلوڑی المنس کئی عالم سٹھے اور پسے پروردگاری تھکی برداشت کوائی شی نیشی برداشت کوائی دوائیم فضیلت معیار پروردگار علم ایمان خیال دے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون صاحب ایمان و مؤمن
او فاسق برابر نشی کېدای. دریام د فضیلت معیار قرآن مجید کې پروردگار عالم تقوا خیلی ده. سوره حجرات کې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خدای سره ټولو نه نږدې او مقرب کس برتر کس هغه دی چې صاحب تقوا وي، متقي وي. څلورم معیار پروردگار عالم قرآن کې څه خیلی دی هغه جهاد خیلی دی. فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجه. پروردگار عالم دی چې مجاهدینو ته ناستو خلکو باندې فضیلت او رتبه ملاو دی. څلور شیونه دي د معیار: علم، ایمان، تقوا، جهاد. اس کا دغونا یو صفاتا چوکی ورکیوی اغا برتر دے، اغا تا برترے حاصل دے، اغا تا فضیلات حاصل دے. خو کده سے ویام دا ارسالور صفتونا چوکی ورکیوی اغا بسورا مقام وی. کدا ارسالور نا څلور صفتونا چوکی ورکیوی یغه بڅ مقام وی. روشوی لگی وکسو علم باندې کرنے گاہ کئے امام تا نبی ویلا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. دا علم شہر زیم دروازہ علی دے کراچی او ایمان باندې نگاہ کئے تو ما تا نبی ویلا فقط برز الایمان كله الى الكفر كله. نن کل ایمان کل کفر تا مقابلے کی وتلے دے کہ تقوا باندې نگاہ کئے مولا کائنات مٹو باندې پیغمبر لاس کے گلولو جملائے و طویلہ علی ہازا امام المتقین. دا علی دے صدا متقین و امام دے کہ جہاد طرف دستر گڑائے آغا وقت پویر نہ کوئی کلا خیبر دروازہ چو نشو لڑوائے پیغمبر اکرم ویلا لعوتین غدن رایتن کرار غیر فرار. سبب علم اختویر کوام ساغا کرار غیر فرار وی علم چوتویر کلو علی ابن ابی طالب دا. کو صدا برترے و دا فضیلات معیار قرآن یا علم خیلے دے اگا میدان کیا علی طولونا اچھت طولونا عالم و دویام ایمان دے ایمان کیا طولونا زیاد ایمان دے طولونا کل ایمان علی دے. دریام معیار جہاد خیلے دے او سلورام معیار اگا خیلے دے کم کاس کی تقوی و پرہیزگاری ورکیوی دا ٹول صفتونا مولا کائنات کی موجود دی. مولا کائنات دا ہاری و میدان مشکل کشاد ہے. دا علم میدان مشکل کشاد ہے. دا ہاری و وعدے مشکل کشاد ہے. او کہ دا شیر دا محسن نقوی ذکر نکم جسی بیب سخینات وہ کم اگر بہترین انداز کی مولا کائنات مشکل کشائی طرف اشارہ کی یغیت فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا. فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. علی کے نام نے جرأت وہ دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا. یا مودتا جملہ عرض کا سے امام نکل پختن وشوہ مولا دا کم ٹولائے دے سے دوسا حساد دیر کی گی. مولا دا کم گھرانا دے مولا دا کم خاندان دے سے دوسا حساد دیر کی گی. امام تولت سے نحن واللہ الناس المحسودون اگا خلقنا مویو سے موسا حساد کی گی. وہ حساد چی وجہ نہ کی گی یاد وسطا یو کاس سر علم ور سره دی چونکې دی شي حساد ور سره کې عالم دی علم واجنه یو کاس کې دی شي دی واجنه چې علم ور سره نشته خو علم ولاو غونتې ویلی بریخي علم ولاو غونتې کې ویلی بریخي حساد دالته ډیر کیږي. زه د تطبیق کوم دغه ګرانې سا دغه خلقانې سا مولای کائنات سا حساد ویلی دور زیات کیږي دی واجنه سو خدایان نه دی خدای نه دی د خدای غونتې صفاتونه ویلی ورکی دي. سوچ مدے نکتے تا خدایان ندی خدای ندے علی دے خدای والا صفتونا ویلے ورکی دی دا مظہر خدا ویلے دے ازاک علی سا
نن بغض و عداوت دغه خلکو دی. تاسو نن ترانې وکسوئ، تاسو نن قوالی وکسوئ، چې شی څه علي په نامې جوړېږي مغه دوی بل طرف ته تووي، مغه دوی خلفاو طرف ته تووي. دا مغه حسد دی چې نن نه قیامت پورې به دا حسد موجود وي دغه خلکو. خو یاد وساته دا د شیاطینو ټولای دی چې اهل بیتو څه بغض کوي. دوی دا شیطانات والا صفات نه ختم کیږي. مولا دیزی کی حدیث عرض کرلو څه ډېر جالب و دلچسپ حدیث ده. امام سټه اوسه جمله دسې عرض کړه، نحن الاولون ونحن السابقون ونحن الآخرون ونحن الشافعون ونحن الشرف الوجود ونحن حجة المعبود ونحن باب الله وبيته وسراج المشتعل بزيته نحن نور الله وحجابه نحن باب الله وبوابه نحن في أرض الله وسمائه حكام نحن الذين ملائكة الله لهم خدام إن أهل بيت علاهم الله على أهل كل بيت من قال فينا كيف وكيت يقول في القيامة يا ليت نحن البلد الحرام نحن الشهر الحرام نحن المشعر الحرام نحن جلال الله وكعبته نحن كتاب الله وقبلته نحن نور الله وجنته نحن ذرية سيد المرسلين وفرع أمير المؤمنين الذي فرض الله ولايته على أهل السماوات والأرض إني لا أفتخر على ولادة من علي بل أفتخر على ولاية له لأن ولادتي منه فضل وولاية له علي فرض. محمد وأهل بيت محمد صلوات. مولا دغ عظیم کلام تا ادغ عظیم کلام تشریح تا سینا لگیگی علم لگیگی. اما غنطے کی کم علم کاس دی آغا سی وضاحت نشی کوئی چیز کم دغ کلام حق دے. خوزبے مختصر دسے فیض نہ محروم نشوئی مختصر وضاحت بھی دا توقم. اول بداوائیم کسا یاد وسطا لغت والا ہوتا چیلنج دے دالتی امام ویرے ہاری وی جملے کے نحنو 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 ٹکے ویلی استعملے چیلنج دے لغات والا ہوتا ویلی امام آری وی جملے کی بیلا بیلا نحنو ٹکے استعملے. ایدی واجہ دا دے سے امام غوڑی سے خالکو تو وخی نحنو الاولون نحنو السابقون نحنو الاخرون نحنو الشافعون اور خالکو صرف اور صرف موالیون. سوچ مدے جملے تا اخال کو صرف اور صرف مسابقیو اخال کو صرف اور صرف مؤخریو. یہ ترجمہ انحصار والا ترجمہ کی گیا ربے کی صرف اور صرف مویو سا اوالیو یعنی سا اول نو لفظ اول نوامو حقیقت اول نوامو اول نیا اوالیو مو خدای ذاتنا بعد کے درجے کے طولنا اول مویو. نحن السابقون طولنا سابق و مقدم مویو. کسا چوسو فلسفہ ویلیو سبق سبقات سکومہ دے واتک اسمون دی سبق زمنی نموتیو سبق دہری نوتیو سبق رتبی نوتیو سبق شرفی نوتیو علی نیو سبق ماہوی نیو سبق نسبی نا سبق حقیقی نا مولاد یہی چا آرے و سبقات کے مقدم شوالی کی مو مقدمی صرف اور صرف مو مقدمیو. مولا بلد جملہ صدقی نحن الاخرون مویو سٹولو نا آخریو. جملوں باندے بڑیر سوچ کوئی توجہ میں موت رفتوی مولا ایچ صرف اور صرف مویو سا آخریو. سا مطلب سے کل ایچ آنشی پوتی مبو سوچ میں دے کل ایچ آنشی پوتی مو اہل بیت بہو سورہ مومن تستر کی وگڑا ہوئی پروردگار علم سورہ مومن کسی ہے کل قیامات ریزشی کل پروردگار علم ٹولی وری بیام ڈکی پروردگار ہوئی لمن الملک اليوم نند چاہ حکمرانی دے نند چاہ حکومت دے ٹول بخاتم کی پروردگار علم
یو آواز به وشي لمن الملک اليوم، نن حکمرانی د چا ده، نن حاکم چوک ده، نن بادشاهی د چا ده، نن د چا حکومت ده. امام نه چا پښتنه وکا، مولا دا راته وایه ټول خو مړه شوي دي، دا پښتنه د چوک کوي. سوچ مې دی خبرې ته. مولا دا راته وایه چوک پاتې نه دي شوي، شای پاتې نه دی شوی، مخلوق پاتې نه دی شوی، د پښتنه د چا نه کېږي، چوک دی کوي. امام عجیبات جواب ورکړلو. امام دوتی چې نحن السائلون و نحن المجیبون، د سوال کوونکي هم یو، د ځواب ورکوونکي هم یو. امام دی چې د سوال کوونکي هم اهل بیت یو، مغې قیامت ورځې د جواب ورکوونکي هم یو. ونحن الشافعون، شفاعت کوونکي مو یو. کسه شفاعت چی شي ته ویلی شي؟ شفاعت د شفارش ته ویلی شي که نه؟ څوک شفارش د چا وکي؟ امام دی چې صرف اور صرف مو شفاعت کوونکي یو. اما که قرآن ته سترګې وکړئ، قرآن کې یوه جمله داسې یاد دی، لیس لهم من دون الله من ولی ولا شفیع. خدای نه سوا شفاعت کوونکی څوک نشته دی، شفاعت خدای کوي. خو اوس اندېل ته سوال جوړېږي که نه، څه شفاعت څه څوک کوي، خو چا شفاعت کېږي، چا ته کېږي که نه. سوچ مې دی. شفاعت کې درې کسان لګېږي، یو شفاعت کوونکی وي، یو څه چا شفارس کوي رولی بي، یو څه چا ته شفارس کوي ورڅې. خدای دی یی څه شفیع زیم، پښتنه دا کوو پروردگاره شفاعت خو تا ذات ته خلق ګرځي کوي، شفاعت خو تا ذات نه کیږي، د ته شفاعت کوي چا ته وي ته شفاعت کوي. لذا دی وضاحت امام اندغه جملې کې کړي څو خلق کوئی گمراه نشوي، د پروردگار ویلي څه شفاعت مو کو، دا شفاعت ولا ډیوټي مو تر کړي ده. اندغه ځکه نکته در کوم ډېر غور سره به واورئ، سترګې وغړوئ. چوک سوی دوی لمنه ونیسي هغوی ته نجات میلویدای شي. خدای نه ناراض ویلی نوي شوی، خدای ورنه خفا ویلی نوي شوی که دوی لمنه ونیوله لا صحیح طریقې سره، خدای ونه راضي کېدای شي. سوچ مې دی. لکه تاریخ کې غټ مثال چوک دی، فطرس پروردگارونه ناراض شوی و، څه کله یې دغې خونې ووړه بچي ګهورې لمنه یې ونیولله، نجات ورته میلاو شولو. پروردگار عالم دوباره خپله ډیوټي خپل لباس هر څه ویر کړل. اما یاد وساته که دغه دار نه یو پیرې رجیم شولې، که دغه دار نه یو پیرې ولوړېدې، بیا یې خدای دار لمنه ونیسي، بیا درته معافي نشي میلویدا. یاد وساته. ایدی که مثال زه دیر کم، کله فتح مکه وشوله، پیغمبر عام موافع اعلان وکړلو، خو پیغمبر عام موافع اعلان نه بعد وویله یاد وساتئ څلور کسان هیڅ کله معاف نشي کېدای. یو اکرمه بن ابي جهل و، یو عبدالله بن سراح و، یو عبدالله بن اختل و، یو قیس بن سببا و. پیغمبر جمله ادا کړله فاقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقین باسرار الکعبه. یاد وساتئ که دوی د خدای دار ته ویر شي، خدای خلاف د خدای لمنه ده، لمنه ونیسي، بیا یا دوی ته معافي نشته، دا قاتل شي. ویلې چونکې دوی د اهل بیتو دار ګستخي کړې وه. دا اقتدار ده د دوی، دا اقتدار ده د دوی د اهل بیتو. امام د مخکې چې نحن باب الله و بیتو، مو د خدای کور آیو، مو د خدای دروازه آیو. سوچ وکړ باندې، یو کور وي یو دروازه وي که نه؟ دو بیل بیل شوي نه دي. کور یو څه شی وي، دروازه بل څه شی وي. دروازه هغه دی چې سوالګر هلته ودرېږي، د خدای سوالګر د اهل بیتو دروازې ته ودرېږي. مو د خدای کور آیو، یعنی دا یاد وساته
دا یاد وساته یعنی د خدای کور څخه خانه کعبه دی هغه حقیقت کې د خدای کور نه دی هغه د اهل بیتو کور دی او که خدای کور سے سریږي بیا یې اهل بیتو زړه کې لټاوه بیا اهل بیتو حدیثو کې لټاوه ځکه علی ته وویل چې یا علی ما کور ته ته راشه تا زړه ته زه درځم ما کور کې نزول ته وکړه تا زړه کې نزول زه خدای کوم مخکې جمله ده د الموسراج المشتعل بزیده دا هغه چراغ دی چې خدای نور سره روشن شوی دی چراغ به مو لیدلی وي لیمپ به مو لیدلی وي لیمپ یا بجلی سره روشن دی یا تیلو سره دی یا گیس سره دی همداسې دی که نه دی اهل بیت کوم دغه روشنایي و نور دی دا خدای طرف نه دی ایدی تیل ایدی ذخیره پروردگار عالم کبرئی ذات نخستی شوی ده یا نور نخستی شوی ده والسراج المشتعل بزیته دا هغه سه چراغ ده چې ایدی نورانیت ایدی هغه روشنایی و نور پروردگار عالم کبرئی نه ور کړی ده کسا ما تو کچری او چراغ هم خاموش کوو یا تیل او گیس ختم شي مړ کیږي یا څه تیل او گیسونه تال کې مړ کوای شي خو کچری اهل بیتو فضیلت ختموي یا اهل بیتو لیاره نسی ایدی بلا طریقه نشته ده دا د خدای دار نه خدای نور نه خدای کبریا سره متصل دي سو پورې پروردگار لیاره د نیولی نه وي اهل بیتو لیاره نیولای نشي نحن نور الله و حجابه امام دی ایسا د خدای نورام یو حجاب یام یو نور د چی شي ته ویلی شي نورانیات ته رونایت ته حجاب ته ویلی شي پرده ته یعنی یو ظاهر وی یو باطن وی یعنی ظاهرام یو باطنام یو ظاهرام نه غایب اماما مونه غیب پردے ته تچی آغای مونه ده نحن باب الله و بوابه یاد وساتوی د خدای دروازه مویو بواب دویلی شي نگهبان تا دربان تا خدای دروازه کې دربانا مویو کچېره اننه چوک سی منه کوي چوک اهل بیت منه کوي اجازات ور کوي چوک به ور کوي اهل بیت به ور کوي سو پورې د مولای کائنات د ولایت او محبت سرټیفیکټ در سره نوي اورا پورې جنت ته نوتای نشي اورا پورې نشي نوتای جنت زه ایدیو دلیل در کوم کسا یاد وستا المنزونه کوا عبادت ورته کوا خو کزړه کې د ذره برابر د اهل بیت او بغض او کینه درګي وی اوره پورې خدای ته تو المنز عبادت رسیدای نشي سوره اعراف 167 نمبر 8 لګ سوچ وکوي پروردگار عالم دغه یی کی چی جنت تللی د پاره سو شرطونه ذکر کوي پروردگار عالم ذکر وسی کوي فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون خلقو جنات اسانه سره نشوي تلای جنت دسی اسانه سره نه ده جنت خودکشو حملو سره نه ده جنت وغدو گیرو سره نه ده جنت تراو سره نه ده جنت مسلمان کوشه سره نه ده جنت ک نوازو شرطونه قرآن خپل ذکر کړي دي یو شرط چی شه ده قرآن کې د پروردگار عالم خپل فالذین آمنوا به ایمان دروړې وی جنت تلای شي خو ایمان کافی نه ده صرف ایمان دروړې وی جنت بلوړ شي نشي تلای مخکې بل شرط کې وعزروه ایمان دروړې وی عزت درکې وی د شو پیغمبر باندې د ایمان وی اهل بیت باندې د ایمان وی خدای باندې د عزت یا اتوزړه کې وی او ایمان کی عزت نه ده پټ خدای څخه کله ولڅ ایمان دروړي خو چا باندې ایمان راوړي خو عزت نشته نه پروردگار علم دې څه نه ځکه عزت نه بیل یایم ځنه کسان شته ایمان داوی به کوي خدا اهل بیت او عزت به ورسره نه وعزروه مخیایت ونصروه صرف عزت کافی نه ده ونصروه نصرت یا وکی مددگار یاوی علی جنت تطلعی شی نا پروردگار علم دی چو نصرتا کفی نده یو چلورام شرط دیر ضروری ده واتبعوا النور الذي انزل معه یغ نور پیروه وکی چغا پیغمبر سر سام نازل شوه اوس کچیر اهل سنت تفسیر و تلوڑ شوی
نه هغوی استه دسته تختی را تختی خود خای نشي جواب یې دغه منبر نه در کوو معه ټکی راغلی دی څه کله پښتنه ونه کوو تفسیرو کې څه د معه څه مطلب دی یعنی سارا مل کر ایک ساتھ یعنی آغا نور څه هغه پیغمبر سره سارا راغلی و پښتنه ونه کوو څه هغه چوک دی مو ته جواب ورکوي څه هغه قرآن دی سوچ مې ده خبرې ته یعنی قرآن باندې ایمان وي خو مسلمانو نه پښتنه کوو ټوله دنیا گواه دی ټول مسلمان گواه دي څه قرآن خود 40 کاله بعد پیغمبر باندې نازل شولو سوچ موی خبره تا قرآن خود 40 کاله بعد پیغمبر نه نازل شو دغه چې آیه کې د پروردگار یې پروردگار درویغ ویلې نشي څه هغه نور باندې څو پورې ایمان را نوړي هغه نور څو پورې ونه منې هغه نور څو پورې پیروي ونه کې چې هغه پیغمبر سره یو ځای راغلی و هغه چوک دی چوک کیدای شي مو دوی نه پښتنه کوو چې هغه چوک کیدای شي ما اوس درته آیې ترجمه کوله خو اوس یې درته روایت څه ثابتوم واورئ چې اصحابو مجمع کې پیغمبر موجود دی پیغمبر د اصحابو مجمع کې یو حدیث وویله کنت نبیا و آدم بین الماء والطین اصحابو یاد وساتئ زه هغه وخت نه نبی یم چې ادم خاورې و اوبو منځه و ای ادم ماسې خاورې نه وي غږلي شوي سوچ مده خبری تا پیغمبر حدیث شروع کو بیایی وویلا پیغمبر لگیا ده حدیث دو بار یی کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین و که زدق سٹیج تا روشن میوا گھنٹا لگیام یو حدیث هم ستڑی بشو که نبشو ستڑی حیران بشو که نبشو حیران سوچ که خوبی څه مقصد ده څه مطلب ده څه مقصد خوبی کن سی کی و خبر از لگیام تکرار کوم پیغمبر تکرار کولا علی نو مجمع کی مسجد نبوی ته عامه څه علی را نوتلو علی څه کله را نوتو پیغمبر بیا وویله کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین څه کله دا جمله پیغمبر ختمه کړله څټه اوس علی جمله وویله یا رسول الله و کنتو ولیا و آدم بین الماء والطین کوم وخت نه ته نبی وې آدم خاټي غږلی شوې مغه وخت نه زه ولی یم یاد وستا هغه نور څه پیغمبر سره غلی دی هغه د علی نور دی هغه نور څه پیغمبر سره ورسره او همیشه دپاره هغه علی ابن ابي طالب هستی دی واتبعوا النور الذي معه انزل معه څو پورې هغه نور باندې د ایمان راوړی نه وي څو پورې هغه نور د منلی نه وي څو پورې هغه نور پیروکار جوړ شوی نه وي څو پورې هغه نور د خلیفه بلا فصل منلی نه وي پورا پورې جنت ته نشي تللی جنت داوی د عباسی دی نحن فی ارض الله و سمائه حکام مولا دیئی صد خدای زمکی کی اسمانو کی حکمرانان اندمویو نحن الذین ملائکت الله لهم خدام موغا سے ہستیو سے ملائکی ایمو خدمت کئی ملائکی ایمو خدمان دی مو اسمان و زمکی کے حکمرانان فرشتے دو مو خدمان من قول فینا کیف و کیتا چوکا ایمو پبارے کے شاک وکی اچواز لکی ایمو پبارے کے شاک روشی یقول فی القیامت یا لیتا قیامات کی بابے ڈیر افسوس وکی قیامات کی بابے ڈیر افسوس وکی چونکہ مو فضائلو ننن انکار وکی سورہ فرقان تلوڑ شوئی داغا افسوس سورہ فرقان کے ذکر شوئے دے یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا ویلتا لیت اتخذتو مع الرسول سبیلا قیامات ریز بوی ڈیر کسان بو لسو باندے خلی لگئی لسنو نبو وقی بھی لئی اے کاش رسول سا سام سبیل ما منہ لے وے آئی باندے دیر سوچ وکوئی یا لیتا تخستو مع الرسول سبیلا کاش متا پاتا وے سر رسول سا سام سبیل آشتا دے سبیل دا اہل بیت لیانا دے سبیل دا مولا ولایت دے سبیل دا مولا خلیفہ بلا فصل اقرار دے دا واسطہ فیض دی خالقو مخلوق مانزا فار کہلی دے
ورا علی ته نشي رسیدای سو پر اهل بیت و شان نه خبر نه وي پروردگار عالم نه دعا کو پروردگار اهل بیت و ولایت سره اهل بیت و محبت سره مو دنیا کی مت زندگی کولی توفیق نصیب کې اهل بیت و ولایت و محبت سره دنیا نه تللی مت توفیق نصیب وګ